اول تلین د دې پرتمینې جلسې قدرمن صدر د پښتونخوا ملیان پارټۍ محبوب چیرمن محترم ملي مشر محمود خان اڅکزی په دې جلسه کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي ایگزیکټیو صوبایي ایگزیکټیو زموږ د ضلعې مشران د علاقو مشران د ابتدایي نرټو ملګرو ستاسو ټولو په اجازه تر ټولو اول خو زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشرانو کاغه مرکزي دي که صوبایي دي د ټولو حلقو ایگزیکټیو کمیټیانې زموږ د ابتدایي یونټ ملګرو ځوانانو ستاسو کور ودانۍ کوو چې تاسو شپه او ورځ یې وکړه او د ملي شهید عثمان خان کاکړ د دې جلسې ډېره لویه تیاري مو وکړه ډېره خوارۍ مو وکړه نو ستاسو د ټولو کور ودانۍ کوو عزیزانو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تیر کال په 11 جون باندې د ورځې په شهید عثمان خان کاکړ باندې په خپل کور کې یو حمله وسوه د ته پر سر باندې یو داسې استعماري ګزار ورکړي چې د هغه زخمونو تاب نه راوړي او په 21 تاریخ باندې په کراچۍ کې پر شهادت ورسېدی عزیزانو درې میاشتې مخکې په 10 مارچ باندې د سینټ په آخري وینا کې د دې نشاندهي وکړه چې ما ته دمکۍ راکول کېږي ما ته ویل کېږي چې ته به د دې لارې اوړې ته به دا لاره پرېږدې او زه دا لاره نه پرېږدم که په ما څه وسو زما په بچیانو څه وسو یو پروا نشته دا زما تر کام زما تر سیاست زما تر نظریاتو ما ته عزیز نه دي خدای یوه خبره په ریکارډ راولمه د دې ذمهواره به دوې جاسوسي ادارې هغه ادارې کومې ادارې دي هغه بدنامه زمانه د پښتانه دشمن ادارې ISI او RMI دي د شهید لالا د شهادت بعد د لالا شهید د شهادت بعد د احسان الله احسان چې د APS د شهیدانو د قتل ذمہواری د قبله کړې وه هغه په خپله یوه انټرویو کې وایي چې ما ته جنرال ماجد چې د پنجابي فوج یو جنرال دی ما ته یو لیست په لاس کې راکړئ چې په هغه کې څو نومانو په هغه کې یو نوم د شهید عثمان خان کاکړ او ما ته دا کار په لاس راکړئ چې ته به دا شهید کې بیا ما د یو شناخته په ذریعه باندې و شهید عثمان خان کاکړ ته دا پیغام ورواستوئ چې ته له دا کاره کښېنه ستا د شهادت تیاریانې روانې دي او بیا آخره کې دا هغه خپل تقریر وکړي په دې بنیاد باندې په سینټ کې چې ما ته دمکۍ راکول کېږي عزیزانو تاسو ولیدله د لالا شهید د شهادت بعد په افغانستان کې مداخلت تیز سو افغانستان ملي سټیټ ونړېدی هغه خلک چې دوی د اپریشن په بهانه باندې هغه ترهګر چې دوی د پاټاز واستول او په محفوظو مقاماتو یې منتقله کړل د هغوی راویستل یې شروع کړل په وزیرستان کې رزمک شوال مکین او داسې نور علاقو خلکو ته دا وویل چې تی به دا علاقې خالي کوئ دلته برته د دهشتګردانو اډې جوړولې عزیزانو تاسو ولیدله نن د پاټا صورتحال څه دی په پاټا کې هره ورځ د
دهشتګردي ده په پښتون وطن کې هره ورځ دهشتګردي ده په هدفي وزرو کې پښتانه قتل کېږي پرون نه بله ورځ 3 ځوانان چې په وزیرستان کې شهیدان کړل ګناه یې څه وه په هغه کې یو ځوان سنید خان داوړ چې د پنجاب پوهنتون یو طالب علم و هغه هلته د پنجابي واکدارانو د پنجابي دا سټوډنټان چې کوم سلوک کوي کومه رویه ولټکول د دې خلاف به احتجاج کولی د دې خلاف به اواز پورته کولی خو د بده مرغه نن هغه ځوان ته د پنجابي هغه بدله په وزیرستان کې خپلو لاسپوستې ځینې واخیستله دوی په دا خبرو په دا شپو که دا سړی موږ نه کوي شهید که عثمان خان کاکړ موږ نه کوي شهید دا په ارامه نه کښېني دا په کراره نه کښېني دا د افغانستان باندې دا په پاچا باندې چوپ نسي پاته کېده دا راوځي دا کلي په کلي کور په کور ځي پښتانه راپاروي شور کوي او د دې مخنیوی په میدان کې په عملي میدان د سیاست د لارې کې نو په دې وجه باندې یو موثر آواز یې خاموشه کوي عزیزانو لالا شهید به یوه خبره کوله چې زموږ د ټولو بدمرغۍ د دا ټولو بدحالۍ د دا انتها پسندي د دهشتګردۍ د غربت د هر څه حل دا په واک و اختیار کې دی که موږ خپل واک و اختیار ترلاسه کړو موږ به داسې پالیسیانې جوړه کړو موږ به داسې نظام جوړ کړو چې هم به خپل بچي خوندي کړو هم به د ژوند معیار لوړ کړو دلته بیا موږ هغه ګوډ اور بیډ پالیسیانې نه ایله کړو نه عرب دهشتګرد ایله کړو نه په خپل وطن کې چچن ایله کړو نه په خپل وطن کې ترکمن اور تاجک ایله کړو عزیزانو هغه په سیاست باندې یقین درلودی هغه سیاست چې هغه کام دوست دی وطن دوست دی نظریاتی انقلابی دا یوه خبره به ده همیشه کوله او ډېر په خواشینۍ به یې کوله چې دلته خلک په پښتانه باندې یو تور لګوي یو تهمت پر لګوي چې پښتون کې اتفاق نسته په پښتانه کې اتحاد نسته ده به ویل چې په پښتون کې هم اتفاق شته هم اتحاد شته په پښتون کې تنظیم نسته دا کام منظمه نه دی دا کام به تنظیم کوو دا کام به منظمه کوو داسې یوه موقع نه ده راغلې داسې یو وخت نه دی راغلی چې دا کام د موږ سره درېدلی نه دی د خپلو مشرانو سره درېدلی نه دی نو دا یو تهمت دی پر دوی باندې او ورسره دا خبره به یې کوله دا یو انټرویو پرته ده چې موږ نن هم د دې پښتانه کام د دې خاورې موږ حق نه دی ادا کړی حالانکې سر یې پر ورکوي خدای منله چې دا سر ورکوله هم د دې کام حق نه سو ادا کولی او ویلې به چې موږ د نور همت پکار دی نوره خواري به کوو محنت به کوو ځان کور بچان نفس اور نس دا به شاته پرېږدو او خپل له کامه سره به ودرېږو د خپل وطن سره به درېږو عزیزانو هغه به ویل چې دا پارلمان دا زموږ د سیاست یو کوچنۍ برخه ده د بده مرغه په پښتانه وطن کې سیاست خالي و پارلمان ته درولی دی او پارلمان یې بیا و روډ ډانګې نالي اور پیپ ته درولی دی او دا به ویل چې شیر علي باچا به ویلې چې دا پارلمان دا زموږ لپاره تقسیم چوک دی دلته زموږ به خپل په اهدافو ګایږو په خپل سیالي په خپل برابري به ګایږو خپل حقوق به راوړو خپل اختیار به راوړو او د خپل وطن څخه به د هر قسمه بدمرغۍ لرې کوو
عزیزانو وخت د دې نه دی نن چې په فاټا کې څه صورتحال دی دا به د دوی د نن صورتحال او دا یاد لرئ چې دا زموږ مستقبل دی په مستقبل کې چې نن په فاټا کې څه روان دي کم وزنې روان دي هغه به ستا په وطن کې هم هغسې روان دي نو یو کوژو به سره اتفاق به سره کړو ځان به تنظیمې کړو ځان به یو کړو نو بیا به موږ د دې بدمرغۍ ځان خلاصولی شو په آخر کې زه د ټولو پارټیانو چې هغه د ملي شهید افغان شهید په جنازه کې او بیا په فاتحه کې له موږ سره د پارټۍ سره شرکت کړی دی د هغه کور ودانۍ کوو دا هغه ټولو کامونه که هغه بلوچستان دي که سندیان دي که سرایکیان دي که پنجابیان دي که پښتانه دي که هغه په پاکستان کې دي که هغه په افغانستان کې دي که هغه په ټولو نړۍ کې خور ور پروت دی د هغوی ټولو کور ودانۍ وایو چې هغوی د موږ سره په دې غمیزه کې په برابر د موږ سره شریک شوي دي او دا یې د ځان غمیزه بوللې ده نو په آخره کې د پی ټی ایم سربراه د محترم منظور پښتین صاحب ډېر کور ودانۍ کومه چې هغه د دې جلسې حمایت وکړي او خپلو کارکنانو ته خپلو ملګرو ته هدایت وکړي چې دوی به دا جلسې ته ځئ په دې کې به شرکت کواسئ او لالا به په دې حواله یوه خبره کوله چې پښتونخوا ملي پارټۍ او پی ټي ایم دوه وروڼه تنظیمونه دي د دوی اهداف سره یو دي دوی به یووالی سره کوي او که هر څو امتحان ګران دی خو د پښتونخوا ملي پارټۍ د هر وګړي حوصلې بلندې دي ډېره مننه کور ودان